دو کسانو ته قیامت کې الله و چې زی جهنم ته نو دواړه به روان شي حدیث مبارکو کې راځي نو یو به ډېر په منډه منډه رواني او دا بل به رواني او شاته به ګوري روان دی او شاته ګوري الله اکبر کبیره ساجبه منظر وي نو الله جل شانه دا دواړه ودرول او تپوس تی کوي دا کم کس چې په منډه منډه روان دی دنه تپوس کوي وای ته ولې منډه وې او تیز رواني هغه ورته وایي ای الله په دنیا کې مې ستا یو خبره هم نه ومنلې یو حکم مې هم ستا نه ومنلې بس دا آخري حکم و ما وی راشه چې په دې کې رانه کوتاهي ونه شي او په منډه منډه لاړ شم الله دویم ته وایي ته روانې او شاته ګوري ته روانې جهنم ته او شاته شاته ګوري ته ولې ګوري شاته هغه ورته وایي ای ربا په دنیا کې مې ستا د نیکو بندګانو نه ستا د رحم ډېرې خبرې اترې اورېدلې وي نو وسم ما وي کیدای شي په دې آخره کې راباندې چېرته رحم وشي کیدای شي هغه د رحم هغه د اویاو میانو نه چې سوا محبت کې هغه محبت ته جوش کې راشي او رحم راباندې وکړي او جهنم نه بچ کړي نو الله جل شانه دواړو ته وایي ځئ جنت ته الله 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 نو د ټولو نه مخکې نه ده د الله د رحمت نه به نا امیده کېږي نه چې په الله څنګه ګمان کې هغه شان معامله به سره کوي د ګناهونو نه به ځان ساتو نیکۍ به کوو د هغې باوجود به ای الله بدتر ربی تب ما ماپ کې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای چې ټول خلق جنت تلاړه یو کس جهنم تلاړه وای دومره د الله نه یریږم چې هغه بځم او وای ټول خلق جهنم تلاړه یو کس جنت تلاړه وای دومره مې د الله نه امید دی چې هغه بځم نو ایمان د امید او د یری په منځ کې پروت دی ښا نو جناب یره او امید دا بدوانه ساتي الله دې موږ هغه ټولګي کې راولي چې بے حساب به کتاب جنت ته داخل